أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدة آيات نمبر 97 تر 100 پورې. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. د دې ځاینا الله رب العزت دا مسله ذکر کوي چې بیت الله شریف دا د مسلمانانو لپاره مرکزي اصلي دی، لکه څنګه چې موږ د دې رکوع په خلاصه کې ویلو چې په دې رکوع کې د دې مسلې ذکر دی چې بیت الله شریف دا د مسلمانانو لپاره مرکز دی، د دې سره تعلق چې دی همیشه مضبوط چې دی نو دا سره پکار دی. هم هغه ذکر دی چې جعل الله الکعبة البیت الحرام، چې الله ګرځولې د کعبه شریفه چې هغه د حرمت کور دی، د عزت کور دی، صحیح ګرځولې قیاما للناس، د خلکو دپاره قیامګاه. قیام نه مطلب دا چې دا باعث د حفظ او د بقا دی. د څه لپاره؟ باعث د څه دی؟ د حفظ او د بقا. یعنې د مسلمانانو د امور دینیو دپاره مرکز هم دا ځای دی چې هغه حج دی او څه دی؟ عمره ده. او د ګناهونو رېجېدل دي چې هغه د دې ځای په برکت الله تبارک وتعالی د مسلمان ګناهونه رېجوي. دغرنګې امور د دنیا چې په هغه وخت کې هم چې دلته کې دا بیعه وګیا علاقه وه، لیکن الله تبارک وتعالی دا مکه شریفه داسې ګرځولې وه چې دا حج پکې و، عمرې پکې وې، نو دا د یو تجارتي تعلقاتو د تجارتي فوایدو حصول لپاره یو لویه څه وه؟ ذریعه وه. بل طرف ته دا چې هر طرف ته چې دی نو دا به ډاکې وي، قتل و غارت به و، او دې بیت الله شریف له الله تبارک وتعالی دا خصوصیت ورکړی چې زمان جاهلیت کې به هم دلته کې دغې نورو خلکو به هم د دې ځای خیال ساتو او تقدس خیال به یې ساتو، او که دلته کې به چا د خپل پلار قاتل هم ولیدو خو د هغه سره به یې تعرض نه کو. نو دلته کې هغه دنیاوي امور دپاره هم دا څه دی؟ یو مرکز دی چې دنیاوي امور چې سوداګري ده او تجارت دی هغه دلته په ښې طریقې باندې کېږي، او دلته کې د قتل و غارت نه څه دی؟ امن و امان دی. بله خبره دا چې حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام چې کوم دعا فرمایلې وارزقهم من الثمرات، نو مکه شریفه کې دا هم خصوصیت دی چې هلته په هر وخت کې د هر قسمه میوې چې دا صحیح موجود وي. نو دا هغه دنیاوي امور شو. نو قیاما للناس په دې کې دنیاوي او اخروي ټول امور چې دي نو دا شامل شو. نو چې هم د دنیاوي امورو د حصول ذریعه شوه، هم د اخروي امورو د حصول ذریعه شوه، نو دا قیاما للناس نه شو، نو څه شو؟ او دا مرکز اصلي د مسلمانانو نه شو، نو څه شو؟ نو ځکه مونږ ویلو چې دې آیات کریمه کې دا ذکر دی چې دا بیت الحرام شریفه دا د مسلمانانو لپاره مرکز اصلي دی، او د دې سره تعلق چې دی نو هغه سره مضبوط پکار دی. والشهر الحرام د دې تعلق هم د دغې قیاما للناس سره دی چې دغه رنګې میاشت د حرمت، دلته کې میاشت د حرمت چې دی نو دا واحد ذکر دی. نو د دې نه محرم الحرام شریف مراد دی، یا دا عام دی چې تمام میاشتې د حرمت چې دي هغه د دې نه مراد دي. ذوالقعده ده، ذوالحجه ده او محرم. پوهېږئ؟ رجب، ذوالقعده، ذوالحج، محرم، رجب، دا درې میاشتې مسلسل دي او دا یوه میاشت سره جدا ده. نو په دې میاشت کې هم دغه خصوصیت و چې دا خو یو اشهر الحج دي، په دې کې څه دي؟ اشهر الحج هم په دې حرمت په میاشتو کې دي، د حج
د کولو هم ذریعه ده او دغه رنګې دې ته هم دا خصوصیت حاصل و چې په دې میاشتو کې به په اسلام کې څه چې په زمان جاهلیت کې به هم د دې میاشتې د حرمت خلک یا خیال ساتو او د جنګ وجېدل او د قتل و غارت نه به څه منع کېده. نو ځکه فرمایي چې قیام للناس دا بیت الله شریف دی او دا اشهر الحرم دی. والهدي والقلائد دغه رنګې هدي او قلائد. هدي وایي قربانۍ ته، قلائد دا غهارونو ته وایي کوم چې به دې ته اچولی شي. نو حد چې دی قرباني بعضې علماو د دې تفسیر په دې سره کړی دی چې هدي چې دی دا عام دی چې په دې کې مطلب غوا، میښې، بیزې، ګډان او اوښ هر څه شامل دي. او قلائد نه مطلب خاص مراد دي چې هغه څه اوښانو. نو دا عطف العام شو عطف الخاص شو علی العام، عطف الخاص علی العام شو. او بعض علما د دې دا تشریح کوي چې هدي نه مطلب هغه څاروي مراد دي کوم چې د قربانۍ د حج دپاره راوستی کېږي. او قلائد نه به دا به کوم خلکو چې به د بیت الله شریف قصد کوو د حج یا د عمرې، نو هغو به د کجورو هغه پاڼو نه ځان له هغه هار جوړ کړی چې خلکو ته پته ولګي چې دا د بیت الله شریف قصد کوونکي دي، چې خلک د دې سره تعرض ونه کړي او د دې خلکو څه وساتي، خیال وساتي. ځکه چې ما تاسو ویلي چې دا علاقه داسې وه چې دلته کې به خلکو څه کول، په قافلې به یې لوټلې وغیره. نو د هغې نه د امن و امان دپاره د دې خبرې د علامت دپاره چې خلک د دې سره تعرض ونه کړي او دا خیال وساتي چې دا خو د بیت الله شریف قاصدین دي. نو په دې وجه باندې د هغو ذکر هم وشو چې قلائد. نو دا هدي او قلائد چې دي دا هم د قیام للناس سره یو ذریعه ده. پوهېږئ؟ ځکه دا د امن و امان ذریعه وګرځېده که ذلک لتعلمو، دا د دې دپاره یعنې الله تبارک وتعالی چې دا بیت الله شریف او دا اشهر الحرم او دا هدي او دا قلائد څلور قسمه شیزونه ذکر شو، دا د څه دپاره؟ ذلک لتعلمو چې تاسو ته پته ولګي چې ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، چې الله تبارک وتعالی ته علم دی د هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکې کې دي. وان الله بكل شیء علیم، او بېشکه الله تبارک وتعالی په هر شي باندې پوهه دی چې په کوم شیزونو کې ستاسو فایده ده، په کومو احکامو په کولو کې ستاسو فایده ده چې هغه شان حکمونه یې الله تبارک وتعالی تاسو ته فرمایلي، او د کومو شیزونو کې چې ستاسو نقصان دی الله تبارک وتعالی په هغې ښه پوه دی. نو ځکه د هغه کارونه تاسو څه کړي یې؟ منع کړي. اعلمو، بیا پوه شئ چې ان الله شدید العقاب، چې الله تبارک وتعالی سخت عذاب ورکوونکی دی، یعنې خپلو دشمنانو لره، د دین منکرینو لره، د دین سپکاوي کوونکو لره، یا د حرام شیزونو نه قلاریدونکو دپاره. وان الله، په دې هم پوه شئ چې بېشکه الله پاک غفور بخښونکی دی، یعنې خپلو دوستانو لره رحیم او رحم کوونکی دی، په دین او په اسلام باندې عمل کوونکو لره. ما علی الرسول الا البلاغ. په دې رکوع په خلاصه کې موږ دا ویلو چې په دې رکوع کې الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرایض منصبي ذکر کړي دي، او هغه څه دی؟ بلاغ، تبلیغ. ما علی الرسول، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نور څه ذمهواري نشته الا البلاغ، سوا د څه نه؟ د پیغام رسول نه، د دین د رسول نه. نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرایض منصبي ذکر شو، بل طرف ته دې طرف ته هم ذکر وشو چې ما علی الرسول الا البلاغ، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې نه علاوه نور څه ذمهواري نه وه. نو مطلب دا چې په درجه اتم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرایض منصبي ادا کړي دي او تبلیغ یې کړی دی. والله یعلم، الله ته علم دی ما د هغه څه تبدونه چې تاسو ظاهروئ، وما تکتمون، او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. مطلب دا الله تبارک وتعالی نه ستاسو ظاهر او باطن پټ نه دي. که تاسو کوم اعمال په ظاهره کړي هغه هم الله ته علم دی، که تاسو کوم اعمال په پټه سره کړي هغه هم الله ته علم دی. د هغې اعمالو مطابق به تاسو له سزا یا جزا درکوي. بیا فرمایي چې لا یستوي الخبیث والطیب،
ولو اعجبك کثرة الخبيث. دا مثلا الله رب العزت ذکر کوي چې د حرام او د حلال په مابین کې فرق څه دی. فرمای لا یستوی الخبیث والطیب، پاک او ناپاک برابر نه دي. دلته پاک او ناپاکو مختلف قسمه تفاسیر شوي او د دې په عموم کې هغه ټول چې دي داخل دي. مثلا د خبیث نه مطلب واغستی شي، مراد واغستی شي حرام، او د طیب نه مراد واغستی شي څه حلال. یا د خبیث نه مراد واغستی شي طالع او بدبخته او نافرمانه، او د طیب نه مراد واغستی شي څه صالح. دغه رنګې د خبیث نه مراد لکه څنګه چې موږ د دې معنی وکړه ناپاک، او د طیب نه مراد څه واغستی شي پاک. یا د خبیث نه مراد کاذب او دروغجن مراد واغستی شي، او د طیب نه مراد څه واغستی شي رښتونی. یا د خبیث نه مراد کافر مراد واغستی شي، او د طیب نه مراد څه واغستی شي مسلمان. چونکې لفظ دلته کې مطلق دی، دا ټولې معنی د دې په عموم کې سري داخلي دي. که چا هر یو تفسیر کړی نو د خپل ځای مطابق سره صحیح دی. ولو اعجبک کثرة الخبیث، اگر چې تا په تعجب کې واچي هغه کثرت د خبیثو او د ناپاکو. دلته کې یو بله قاعده قانون هم ذکر شو چې اعتبار کروالی او غوروالی لره دی، کثرت لره نه دی. کثرت لره اعتبار نه دی. مطلب دا چې یو طرف ته په یو خبره باندې کثرت د خلکو دی، نو دا یو دغه وګڼلی شي، د حقانیت دلیل وګڼلی شي، داسې نه ده. که یوي خو چې په حقه باندې، نو دغه سواد اعظم دی، او دغه اهل سنت والجماعت دی. کوم چې سواد اعظم یادېږي که نه، هغې مطلب نه دی، هغه په دلیل باندې سواد اعظم دی. سره د دې مطلب دا نه چې کوم حق طرف ته خلک ډېر وو، اگر چې په غلطه نو هغه به سواد اعظمي نه. سواد اعظم نه مطلب د هغو دغه دلیل هغه پختوالی مراد دی. پوهېږئ؟ نو دغه مطلب هم دلته کې دی چې اگر چې خبیث ډېر وي، ناپاک ډېر وي، حرام ډېر وي، او هغه تاسو په تعجب کې اچوئ، لیکن دې لره اعتبار نشته. اعتبار دی کرهوالي لره. سره کره پېژنئ؟ خالص یو شی نو هغې لره اعتبار دی، اگر چې د هغې په مقابل کې هغه غیر خالص شی ډېر وي. هغه علامه اقبال هغه شعر وایي که نه چې جمهوریت یو داسې طرز حکومت دی چې په دې کې गिना जाता है تولا नहीं जाता. نو تولا مطلب دا دی چې خلکو ته نه ګوري چې دا ووټ د چا دی، خو دې ته ګوري چې ووټ څومره دی. سره مثلا د دې په خارج کې کوم چې مطلب دا چې کوم قانون دی جمهوري، نو په هغې کې دا خبره ده که نه، مثلا یو 9 پاگلان یو طرف ته که او یو روغ سړی بل طرف ته که. وسه چې د 9 چارو له ووټ ورکړو نو دی به کامیابي، که د یو له ورکړو دا به کامیابي. جمهوریت مطابق نه نو دا وشمېرل که نه، وایي نه تلل که نه. پوهېږئ؟ مثلا یو سړی دی هغه عالم دین هم دی، او ښه پي ایچ ډي هم کړي دی، او ښه ډاکټر هم دی، او هر څه باندې برابر دی، او هغه ووټ ورکړو یو کس لره. دا په مقابل کې یو عام کس دی، یا دغه مونږ ووایو چې یاره پاگل دی، مجنون دی، لیونی دی. ټیک شه، هغه کسان پې ډېر وختو نو چا به ګټلي؟ غیرو به ګټلي. ځکه علامه اقبال دا ګیله کړې ده چې یاره دلته کې د خلکو حیثیت نشته، دلته صرف د تعداد حیثیت دی. سره تعداد حیثیت دی. نو دا ډېره لویه خرابي ده په دې قانون کې، په دې جمهوریت کې د ټولو نه لویه، چې مطلب دا رای اعتبار شته، خو اصحاب الرای خو که ته غواړې که نه، د رای اعتبار شته، خو اصحاب رای که ته غواړې. مثلا نن زموږ قانون دا دی چې مثلا کوم خلک مونږ دغې پارلمنټ ته لېږلي دي، دي څه قسمه قانون جوړول غواړي، دوی ته اختیار دی. سره هلته کې خو هغې له د تلو څه معیار نه و که نه. مطلب دا معیار شته چې ووټونو ته به څوک ودرېږي، هر سړی ودرېدی شي که نه. پوهېږئ؟ نو په دغه هر سړي کې خو هر قسمه خلک راتلی شي که نه. لیکن چې کله دی زما په ووټ باندې لاړ او هلته کامیاب شو، نو ده ته
د موږ د قانون مطابق د اختیار حاصل دی چې د څنګه قسمه قانون سازي کول غواړي هسې کولی شي کولی شي. نو دا یو ډېر غټ سقم دی که نه ټیک شو چې موږ لا که داسې وی چې یاره هغه دې ته هغه تلو هغه معیار داسې وی چې هغه ته بیا د قانون سازي اختیار وي بیا خو یو مسله وه. نو قانون دا دی چې هر سړی تلی شي نو هر سړی به راځي او قانون به جوړوي. دا د په دې قانونو کې سره سقم دی بیماري ده. دې آیت کریمه کې چې کوم بحث مونږ وکړو هغه دا دی چې ولو اعجبک کثرة الخبیث نو د دې نه دا مسله ثابتېږي چې اعتبار کثرت تعداد نه نه دی اعتبار د څه کثرت قوت ایماني نه دی. پوهېږئ فاتقوا الله نو ویرېږئ د الله نه یعنې د دې ناپاک شیانو نه ځان وساتئ یا اولي الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون دپاره دې تاسو کامیاب شئ.